اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه حکیم زاهد ابن جعفر طلحه دواخانه نوشهره کینټ نه. نن زمونږ موضوع په دې باندې ده چې ډېر زیات خاندانونو کې جینکې زیاتې کیږي او الکان نه کیږي. نو د دې څه وجه ده؟ او دویمه خبره دا ده چې آیا د دې څه علاج شته او که نه، چې الله تعالی لکه هغه علاج سړي وکړي او الله تعالی ورله زامن ورکړي. په دې باندې د دې نه مخکې په اردو کې زما دوه درې ویډیوګانې ویلاګې شته، خو موږ له نن څه کسان راغلي هغوی ویره حکیم صاحب موږ ته لږ په پښتو کې تفصیلا ووایه. دا یاد ساتئ، په سوره الشورا قرآن کریم فرقان حمید کې الله تعالی فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء وکیما. الله تعالی فرمای زامن ورکول زما کار دی، لونه ورکول زما کار دی، ګډ وډ ورکول زما کار دی، او چې څوک شنډو ګرځم څوک دی ورله ورکي. دا د الله تعالی یو حکم دی. که چېرې یو سړی بیمار وي او د هغه جراثیم د 60 نه کم وي، مثال په طور 25 یا 30 وي، او د بچو دپاره جراثیم د 60 نه د 55 نه بره پکار دي، او دې د قرآن دا آیت موږ ته ووایي او دې علاج نه کوي، نو د دوی بچي وشي 1000 کاله کې هم نه کېږي. سنت طریقه دا ده چې هر کله تا ته د یو تکلیف د یوې مسلې پته ولګېده، نو سنت طریقه دا ده چې تاسو د هغې علاج وکړئ. نو دا یاد ساتئ، د هلک او د جینۍ کېدل د دې تعلق سړي سره زنانه سره نه. د زنانه قرآن کې الله تعالی فرمایي زنانه ستاسو پټي دي چې تاسو پکې څه کوئ ابه راخیږي. یو سړی دی او هغه پکې هایبریډ تخم وکرلو او په پټي څلورو سایډو ته مولیانو درول، او د الله نه دعا کوي چې الله دې کې لوکل راخیږي، لوکل نه راخیږي، اب هم هایبریډ راخیږي. که مسلمان یې کوي او که کافر، د هغې وجه دا ده چې تا کوم څیز ور ویشتې الله تعالی به تا ته هغه راخیږي. نو دا یاد ساتئ، دا ځینې موریانې او ځینې پلاران داسې وي چې د هغې مثال په طور د زوی دوه درې لونه وشي، یاره وایي موږ دوی له واده کوو. د ټولو نه غلطه خبره ده. دا فرق د سړي دی. فرق داسې نه چې ته کمزوري وي، دا د سړي په وجود کې الله تعالی دوه قسمه جراثیم ایښي دي، ایکس کروموسوم او وائی کروموسوم. یو د هلک دپاره وي او یو د جینۍ دپاره وي. چې تا ته دا پته ولګېده چې ستا جینکې زیاتې کېږي، نو ته د وائی کروموسوم دوی وخوره او د الله تعالی نه دعا هم وکړه. که چېرې تاسو ته یو حکیم، یو ډاکټر، یو هوموپیتیک دا خبره کوي چې زه به زوی د دوی در کوم او ستا به شرطیاً زوی کېږي، دا کفر دی. دا سنت طریقه ده چې د کم سړي په وجود کې د وائی کروموسوم کمی وي، د هغه به جینکې زیاتې وي. نو د دې دا دوی موږ د 29 سال نه جوړو. دویمه خبره دی کې دا ده چې دا ظلم دی زنانو سره، چې ستاسو جینکې وشوي او تاسو لکه د هغې د پاسه بله جینۍ واده کوي. دا ظلم دی، په دې ځان پوه کړئ. دا فرق د سړي دی او د مکمل علاج شته. د 29 سال نه دا دوی زه خلکو له ورکوم. دا بالکل دې کې سټیراید نه وي، زړه هر یو شی مکمل ټیک کوي. نو چې چاته دا مسله وي رابطه وکړئ، الله تعالی به خپل فضل کوي. دا صرف یوه میاشت دا دوی خوراک وي. که چېرې د جراثیمو کمی ډېر دی، یو داسې وي چې د هغې صرف جینکې کېږي، هلکان یې نه وي. یو داسې وي چې د هغه د سره نه کېږي. نو د دې چې کله تاسو سیمن ټیسټ وکړئ، داسې ټیسټ هم نشته په پاکستان کې چې هغې کې دا پته ولګي چې یاره سړی دې دا ټیسټ وکړي او د ده به هلکان کېږي جینکې. دا پاکستان کې نشته فی الحال. نو دا چې د چا دا مسلې وي، زما د وټسپ نمبر دی 0333 91 38 479 0333 91 38479. په دې ډومبې ما سره مشوره وکړئ، زه به مو پوه کړم. الله تعالی به خپل فضل لازمي کوي. نو چې چاته دا مسلې دي رابطه کولی شي، الله به خپل فضل کوي انشاءالله تعالی. او زما په دې باندې ویډیوګانې په یوټیوب چینل باندې، فیسبوک باندې مخکې نه موجود، اردو کې هم شته، نو هغه هم کتی شي. او دا تاسو ته ما وکړه. السلام علیکم.